دوستانو که دا ویډیو تاسو تر اخره پورې ونه کته نو تاسو د تنقید کولو او یا ردی صفت کولو هیڅ حق نه لرئ. لہذا دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې ګورئ نو تاسو ته پته ولګي، بیا په تنقید هم کولی شئ او بیا ردی صفت هم کولی شئ. د پاکستان او د چارواکي لګیا دي د ایران او د امریکې ترمنځ معاهده کوي او ډېر لوی کوششونه روان کړي دي. فیلډ مارشل سید سمندري پکې لګیا دی، خپلې هلې ځلې کوي. اسحاق ډار پکې لګیا دی، خپلې هلې ځلې کوي. وزیر اعظم شهباز شریف پکې هلې ځلې وکړې او د دوی چې څونه دورې وکړو دا تقریبا چې 80,000 کیلومتره دورې جوړیږي. سعودي عرب او امریکا او خدای خبر ترکیه او مصر او کم ځای ته پکې دوی راتاو شو او یوه ډېره لویه هڅه یې وکړه او دغه معامله را جوړه کړه چې یاره په دویم ځل به بیا د امریکې او د ایران چارواکي په اسلام آباد کې کینی او د مذاکراتو دویم در به کوي. په هغې کې د دې نه مخکې د هغوی 3 کسان راغله، مذاکرات وکړه. هغوی ویل چې موږ به ځو، موږ به هلته خپلو ملګرو سره سلا کوو او بیا به تاسو له موږ جواب درکوو. خپلو ملګرو سره لاړل، سلا ملا یې ورسره وکړه. بیا هم د راتلو څه خاص شوق نو بیا د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشل سید سمندر ورپسې په خپل جهاز کې لاړه او د جزونو په حصار کې ورپسې لاړه، ځکه چې هغوی وی چې کېدای شي موږ اسرائیل په نښه کړي. نو هغه ورپسې لاړه، هلته یې ورسره 3 شپې هم تېرې کړه او په ټولو خبرو باندې پوه یې کړل او بیا ترې راغی او هغوی وی چې بس ټیک ته موږ به درځو. بیا پکې یو داسې واقعه وشوه چې ابنای هرمز خو هغوی بنده کړې وه. د هغوی یو خارجه وزیر هغه پکې ټویټ وکړ د آرمي چیف په موجودګۍ کې چې کله هغه په ایران کې وشر ابنای هرمز کولاو شو او ټول خلک په دې باندې خپل جزونه بوتلی شي. د هغه اړخه چې د هغوی کوم فوجي کمانډرانو هغوی خپل خارجه وزیر ته احمق هم ووی دا احمق سړی دی چې دا پوسټ کړی دی او دا ابن هرمز مونږ بند کړی دی او چې تر مونږ نیکو لو کړی نو دا به بند دي. لہذا خپل یو وزیر خارجه خو ځان احمق که. دغه نه پته ولګېده چې په ایران باندې د اصلي قدرت د چا دی، د سپاه پاسداران دی چې دا یو ملیشه ده، منظم فوج هم نه دی. دې ته به لږ لاړ شو چې په ایران باندې د چا حکومت دی. په ایران باندې دې وخت کې که دې نوم ته هم تاسو وګورئ، سپاه پاسداران انقلاب، دوی چې د خپل کل انقلاب راوستو په 1909 میلادي کال کې، دوی د هغې پاسداران دي، د ایران پاسداران نه دي. دا دغه شان په دې خلیجي ملکونو کې کیږي. هر یو بادشاه چې کینی بیل نوم ولې کیدي، دوی خپل بادشاه له سپریم لیډر نوم یې دی یا ولایت فقیه نوم ولې خېدي، خو په اصل کې هغه یو بادشاهي او دغه د اجازت نه بغیر یو سړی رقم نشي والی. لہذا هغه دغه ملیشیا جوړه کړه او دغه ملیشیا چې کومه ده هغه د هغه نه بغیر د هیڅ حکم نه وري. په منځ کې پکې د هغوی آیت الله خامنه‌ای ووژل شو. مجتبی خامنه‌ای چې کوم دی نو هغه تر اوسه پورې چا لیدلی نه دی چې جمدی دی که مړ دی، هېڅ پته هم نه لګي. نو لہذا ټول قدرت چې کوم دی نو هغه د سپاه پاسدارانو د کم عمره او د ناتجربه کاره کمانډرانو په لاس کې دی. او دې وخت کې د ایران سیاسي قیادت که هغه مسعود پزشکیان دی، د ایران صدر دی، که هغه جناب قالیباف دی، که د قومي اسمبلی سپیکر دی، او که هغه خارجه چارو وزیر دی عباس عراقچي، هغه ټول چې کوم دی نو هغه بالکل د دوی په رحم و کرم باندې دي. حکومت د سپاه پاسداران دی، هغوی چې ورته څه وایي هغه به کوي او که نی نو که اسرائیل نه وژني نو دوی یې وژني. د سپاه پاسدارانو مثال داسې دی لکه په افغانستان کې چې طالبان دي. افغانستان کې طالبان دي، د هغوی خپل یو نظریه ده، د هغوی خپل یو سوچ دی، د هغوی خپل یو فکر دی او د هغوی خپل یو مشر دی هیبت الله اخونزاده، او د هغه د خولې نه چې کومه خبره وخیږي هغه د هغوی دپاره حکم هم وي او حجت هم وي. همدغه شان مثال د ایران پاسدارانو هم دی. نو لہذا تاسو اندازه ولګوئ چې دا څه منظم فوج نه دی، دا یوه ملیشه ده چې هغوی ساتلې ده او بیا وله
د ایران سره خو بلا تیل دی، بلا ګیس ته وسره، نو بلا وسایل ولا ورکړي دي، او هغوی به خپل همدردي ایران سره نه، بلکې د ایران کې چې هغوی کوم نظام قایم کړی دی او دغه نظام چې کوم سړی مشر دی هغوی به د هغوی تابع وي. د ایران سره د هغوی څه کار نشته چې ایران تباه کېږي او که بربادېږي. اوس یوه لنډه به دا خبره کړو، دا خبره به لږ لنډه کړو. پاکستان افغان طالبان ډېر ښه تکړه ملګري خپل ګڼل، ډېر تکړه ملګري ګڼل، او د هغوی دا خیال و د پاکستان دا خیال که افغان طالبان موږ په افغانستان کې اقتدار ته ورسوو نو زموږ ټول مشکلات په افغانستان د اړخ نه حل شي. لہذا د هغوی دپاره په طالبانو سره منډه تړلې ووالې، پاسپورټونه یې وله جوړ کړله، دوحه کې امریکې سره مذاکراتو ته کېنوله، مذاکرات یې وله کامیاب کړله. بیا امریکا ښه په قلاره د افغانستان نه ووته، طالبان ښه په قلاره باندې بغیر د څه مزاحمته افغانستان هغوی ته حواله شو. هغوی په زور کابل ته ورننوتل، نه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړ، نه هغه کسان چې وسلوال دي او په افغانستان کې نورو ملکونو خلاف ترهګري کوي نه هغه وښکله، نه د افغانستان خاوره د ترهګرۍ دپاره د استعمالولو نه منع کړه، او ورپسې څه نور بندیزونو، په ښځو هم بندیزونو لګولو، په تعلیم هم بندیزونو لګولو، انتها ته لاړل. او د پاکستان چورلټ مخالف شو، سترګې بدلې کړې، 40,000 ټوپکمار یې ورپسې نور هم راولېږله چې تاسو په پاکستان کې که څومره ترهګري کوئ او کوئ. هغې کې خیر عمران خان او جنرال فیض حمید او د خیبر پښتونخوا چې د هغه وخت کوم وزیر اعلی محمود خان او جنرال باجوا، نو هغوی خو خدای خپل انجام ته ورسوله. خو به هر حال موږ له غم پیدا کړ، او تر اوسه پورې زموږ د امنیتي ځواکونو چې کوم ګولالي ځوانان دي هغوی شهیدان کېږي. ترهګرۍ د یو لوی جنګ سره مخامخ کړو. دا سپاه پاسداران هم چې کوم دي نو دا هم دغه شان یوه ډله ده. لکه تاسو کتل چې افغان طالبانو د دوحې د معاهدې څونه احترام وکړ، هېڅ احترام یې ونه کړ، الټا پاکستان سره دوه جنګونه وشو چې پاکستان د آیسای مشره چې کله هغوی اقتدار ونیوه نو د پاکستان د آیسای مشره خوشحاله لاړه، هغوی له هلته کابینه هم جوړه کړه، او بس اوس زموږ د خپلو کسانو حکومت راغی چې 2-4 میاشتې تېرېدې، سترګې ترې واړولې او تاسو موږ نه پېژنو، او اوس خبره دواړو ملکونو ترمنځ جنګونو ته رسېدلې ده. همدغه شان معامله تاسو وکړئ دوستانو چې دا سپاه پاسداران چې کوم دي دا د ایران افغان طالبان دي، دا جګړمار دي، دوی له به موږ روغه وکړو، خو په دوی باندې د خپل سیاسي قیادت هیڅ رټ نشته، بلکې سیاسي قیادت چې کوم دی هغوی د دوی د حکم لاندې دي. لہذا خدای دې نه کړي لږ اوږدمهاله سوچ کول پکار دی چې کومه خبره د پاکستان په ګټه ده او کومه خبره د پاکستان په ګټه نه ده. افغان طالبان هم چې کله ځینو خلکو د افغانستان او د کابل تخت ته رسول نو زمونږ په شان سترګورو کسان به ورته وایي چې ګوره ټوپکمار سړی تاسو دغه ځای کې دغه تخت ته نه رسوئ، د دې څه مقصد څو چې سړی به ټوپک راولي او په زور باندې به کابل ونیسي، بیا هغه په تا څه کوي او په ما څه کوي. خو به هر حال هغه وخت کې دا خبره جنرال فیض حمید ونه منله او د هغې چپې اوس موږ خورو. اوس دغه شانه که فرض کو په ایران کې یو داسې امن راځي چې د هغې ټولې واګې د سپاه پاسداران په لاس کې وي، نو په سپاه پاسداران باندې چې د خپل سیاسي قیادت وس نه رسي نو سبا به په زما او ستاسو وس ورسي. او د سپاه پاسداران خو له ټول نه بهترین لوبه چې کومه ده د هغوی بهترین کیل چې کوم دی نو هغه دا دی چې په عراق کې خپل وسلوالې کسان ډلې جوړې کړې، په اماراتو کې خپل وسلوالې ډلې جوړې کړې، په سودان کې وسلوالې ډلې جوړې کړې، په یمن کې وسلوالې ډلې جوړې کړې، په شمن کې په شام کې وسلوالې ډلې جوړې کړې، په یمن کې وسلوالې ډلې جوړې کړې، او د دغه پراکسیس په ذریعه باندې هغه د ټول اسلامي ملکونه یو قسم په خپل قبضه کې ساتل غواړي.
نو زه نه پوهېږم چې که داسې وسلوالې ډلې ته د ایران اقتدار حواله شي او هغوی بیا پاکستان ته سترګې بدلې کړي، نو د دې ذموار به څوک وي او د دې ذمواري به څوک اخلي؟ موږ خو نه د امریکې ذمواري اخیستی شو او ان تر دې چې نه د پاسدارانو ذمواري اخیستی شو، بلکې د پاسدارانو ذمواري خو د هغوی سیاسي قیادت هم نشي اخیستی. ادونه سرکش عناصر دي. نو لہذا څه چې کوئ د پاکستان حکومت ته دا وایم، د پاکستان واکدارانو ته دا وایم چې څه چې کوئ نو لږ اوږد سوچ کوئ، لږ اوږد سوچ کوئ، هسې نه چې دوی هم د باندې بیا لکه د افغان طالبانو په شان راولګي. نو لږ اوږد سوچ کوئ، اوږد سوچ کوئ او خدای خبره خیر ته ورولي. موږ د خیر دشمنان نه یو، خدای خبره امن ته ورولي، خدای خبره جنگ د چا دپاره هم ښه نه دی. خو بعضې مخکې به د حالاتو د ښه کولو دپاره به خامخا یو جنگ کې د ډېر مشهور یو انسان دی، د هغه یو قول دی چې जीने के लिए भी लड़ना पड़ता है, अमन के लिए भी जंग करनी पड़ती है. نو زه خو یم چې پرېږده چې د امریکا ښه ګوښمال کړي او ډډه په ډډه یې واړوي او دا هر څه ورته تباه و برباد کړي او د دوی د تکبر په بل اړخ باندې ووړي او بیا دوی ته پته ولګي او بیا دوی ته موږ بیا راځي او بیا یو بل ته منت کوي. تاسو ته به زموږ فیلډ مارشل سید اسمونیر په تهران کې 3 شپې تېرې کړې، منت یې راته وکړه، زارۍ یې راته وکړه چې هلکه ځان مه تباه کوئ، روغ وکړئ، جوړ وکړئ، په رضا صلاح باندې تاسو ته ډېر څه میلاویدی شي. خو دغه خبره په تاسو باندې صافه رانغله. نو لہذا اوس تاسو پیښه امریکا پیښه موږ خپل پوره کوشش وکړو او که تاسو وایئ چې نه موږ امریکې سره خبرې نه کوو، جنګ ورسره کوو، بس ټیک ده، موږ به درنه په ډبه کېږدو او باقي تاسو پیښه او امریکا پیښه، پته به مو لګي چې تاسو څومره نران یې.